بسم الله الرحمن الرحيم وإن هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل يشتري شيئا بطلت الشركة کجی شرکت عنان شروع او منگ دیتا پنزم بحث ویلے او دی باب او دی کی منگل دولس مسئلی دی پاگی کی اولا مسئلہ چه دا شرکت پا وکالت او باندې منعقد کی کفالت باندې نه اور سرم داری کی وہ مسئلہ ذکر کړي وا کچری شرکت کی یو کس عمل کوي او بلې نه کوي نمونږ بهم شرکت صحیح دی خیات سدی دغه وخت کې به شرکت او مزاربتی ښه شرکت مع المزاربت علامه شامي وي دا نوم به ورته ورکې شرکت ذکر د دوړو پیسې دي مزاربت ذکر دي چې عمل پکې یو کوي نو اوس کو څوک وي دي کې خو صفقه فی صفقتن رالا دا به جایز شي کنه او یا امور المسلمین محموله على صحه متى امكن مساله على د شکل عقد نه بدلیږي د عقد بدل شو شرکت نه مزاربت جوړ شو به ووري شرکت کې شرط دادی عمل بدواړه کې نو کچری دا شرط فوت شي نو به وي به مزاربت جوړ شي کنه شرکت مع المزاربت بشي نو اعتراض دا یو صفقه فی صفقتن رالا شرکت کې مزاربت ده دویم قاعده ده چې کله امور المسلمین محموله على صحه متى امكن على چلیږي چې عقد نه بدلیږي د عقد بدل شو نو اوس بس کو نه دی جوابدار چې کله د دوه عقدونو په منځ کې مناسبت وی ول تنزدي نبیک د صفقه فی صفقه کم ناجایز والد کم فساد دی پدې کې ناراضي همدغه شان امور المسلمین محموله على صحه متى امكن کی شکل عقد کې مناسبت نه بدل شټیک نه دلته مناسبت شته دی مزاربت او شرکت ترمنځ برحال دیمه مسله دا و یو سره په ملک زیات مال وی بل سره کم ویم سیدا درما مال د دوړو مساوي شرکت کی ربح د یو زیات یم سیدا او څلورما د خپل مال نه لګي سیوروالی او بل لګي سیوروالی شرکت قائم کی هم سیدا ټول شامل اول به شرکت کې ضروری نه ده پنځمه کم شي کې چې مفاوضه صحیح کېدل عنانه مغي کې صحیح کېدل هغه دراهم او دنانیر او مروجه پیسې وي خو موږ ویلو مال کې حضرت انوي رحم الله وي عام سامانونو کې صحیح کېږي شپږم د یو د طرف بدنانیر بل د طرف دراهم شرکت قائم کی جنس ته پیسو مختلف وي دي شرکت صحیح ده ومه مثلا اثر د عدم کفالیو شرکت د باره چې څوک څواخلی نو مطالبه د پیسو به مغنه کیږي بل نه شکواله البته هغه به شریک باندې رجوع کوي چې خپل پیسې ورکړي او کله شرکت پیسې بس به سیم دغه شرکت پیسې دي اتمه مسله نوي کچري مالی شرکت دواړه هلاک شي دو کسانو شرکت قائم کو لاچینه دی غستی د دوړو مال هلاک شو یا د یو هلاک شو شرکت باطل شو کله دوړو مال هلاک شو ولی باطل شو ځکه معقود له په شرکت کې مال وی او معقود له اصلي نه چې ما اصل او مال لاړې نو شرکت پڅ پاتې شو او کله یو مال هلاک شو نو به نو چې یو مال هلاک شو هغه بده نه دی راځي چې مال لزمازان لې او کوم غټه کیږي هغه لزما د شریکې اخو بده راځي چې ستابم مالی برحال شرکت به ختميږي ور سره به بکی دا جزیه ووري کله مال هلاک شو بعد الشرکت بلکې قاعده ووري والهلاك على ماله قبل الخلط وعليه ما بعده ترڅوی خلط نه کړي مال هلاک شي د چا هلاک شو هم دا هلاک شو او چې به خلط وشو او به مال هلاک شو د چا پلاس کې مال هلاک شو
نو تاوان به په دواړو باندې وأي المالين هلك من مال مالكه فإن هلك في يدي فظاهرا توجه جی مال کا د چاغم هلاک شو د مالک به حسابيږي یعنی د سیوایا که کوم مالم هلاک شو تاوان به په یو بل باندې نه لکه مشترکه یو ځای کې خو د چاغه هلاک شو هم دغه هلاک شو تاوان نشته دا هغه صورت د چلا خلتی نه کړي چې څه ګډه وډه ونه شو وګوره اولم قاعده ویلا چې کله دوه کسانو شرکت قائم کو لاخمال له خلط کړي نه دي نو د چانه چې خپل مال هلاک شو تاوان هم باغه دي او کمال یو بیر خلط کو ابه یو ځکه کې خودلو او هلاک شو نو بس یو بل باندې تاوان نشته دي وجه هم دغه شان یو بیر خلط کو به دوباره تقسیم شو تبدی کار کوه ته بده کوه به هلاک شو به په یو بل تاوان نشته وجه سره ځکه کچري د چا بلاس کې خپل مال هلاک شو تاوان نشته واضح ده او د چا بلاس کې د بل مال هلاک شو تاوان نشته ځکه چې یو د بل امین دی امین بلاس کې چې هلاک شي تاوان نه تاسو اوس پوه شئ وإن هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل يشتري شيء بطلت الشركة نهم مسألة أثرت وجودك وكالة بياني وإن اشترى أحدهما بماله شيئا وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرط لك غري مدري مولا مسألة سے ذکر کړي وإن اشترى أحدهما بماله شيئا وهلك مال الآخر قبل الشراء د یو مال هلاک بعد الشرکت کا د اغینا پس د یو مال د هلاکیدلو نه پس بل څه شی واخستلو نو قدرې مولاوي دا به د دواړو شریکی چونکه پیسې یو ادا کړې دي نو د بل دې سی پیسې به دا غنه اخلي وي خدای مسله دا د یو صورت د اصل کې دو صورت دي دلته تاسو متوجه شئ کچري د یو مال هلاک شو دا غینه پس بل کس په خپل پیسو باندې سامان واخستلو دو صورتا دیو به فقط عقد شرکت کړي یا به شرکت سره سره باقاعده یو بل وکیل هم جوړ کړي نه که فقط عقد شرکت وی او به دا صورت پیش شو یعنی دیو مال هلاک شو او بل را له خپل مال باندې سامان واخستلو به د قدرت ولا مثلا نه دا سامان هم دا غره ولی الذين مخکې مال دی یو هلاک شي او مخکې من قاعده ویل کړه چې مال دی یو هلاک شي دواړه شرکت ختم شو چې شرکت ختم شو نو چې کوم سړي مال واخستلو خپل مال واخستلو شرکت هم نشته ټول دده دي نتبوي کا وکالت چې په شرکت کې وغیر سره څکه نو به وکالت خود شرکت په ضمن کې و شرکت چې باطل شو وکالت هم سره څه شو تاسو به خبره پوه شئ کنه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 51 نمبر ماده وا شکل شرکت ختم متضمن وکالت لر وکالت ختم د سړي چې د یو د مال د حلاکت نه بس غیست ټول داغه توجه او هدايه کې هم دغه شان او کچري باقاعده یو بل وکیلم جوړ کړو نو به د یو مال هلاک شو ناغه نه پس بل رپاسېدلو خپل مال باندې سامان واخیستل به د قدرت مساله ده به چې کوم مشترک مال را لې دا به د دوړو شریک وي ولی جی وای شرکت که ختم او ختم دی وکالت خوشته کنه الکه شرکت بزمن کې وکالت ختم شو وای بزمن کې ختميږي دلته خو باقاعده تشریح کړي وکالت یې کړي دي یو شی خپل مثل لرنه نه هلاکون کی چې هلاک شي مثلم ازمن کی چې هلاکول شي نو وکالت قائم دي نو د یو چې زواخصل نی میزان لنی د بل وکیل بند کړي خستي لہذا دوړو به شریک اوس پوه شوي او ته وګورئ ځان سره نوٹ کا وان اشترى احدهما بماله شيئا وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا دا د یو صورت بیان دی حدیث ساتي چې باقاعده تسرید وکالت شوی ويرجو على شريكه بحصته من ثمره
ان صرح بالوكالة في عقد الشركة دغلان دي لكني وإن ذكر مجرد الشركة ولم يصرح بالوكالة فهو للمشتري خاصة أو وجه لأن دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي في ضمن الشركة وقد بطلت الشركة بهلاك الماضي فيبطل ما في ضمنها ماضي ولا ولا بخلاف ما إذا صرح بها ووكالتك تسريح شوين على عبرة بالدلالة في مقابلة التسريح دلت دلالة وكالت ختم دل التسريح بمقابلة كارنك عبارة نمبر ماذا كيو خجدا مسلم ختم مخي بلا الحمد لله كم صورت کې چې وکاله یعنی وکالت تسریح شوی او دا شی مشترک د دوړو شریک شو نو دا شی مشترک په عقد شرکت عقد باندې مشترک وي کنه به شرکت ملک وي شرکتونه دوه تیر شوی دا څه ده کنه نه په کوم شرکت باندې بدواړه او شریک وي امام محمد رحم الله وی دا به شرکت عقد وي انان دیلا نو شرکت عقد کې خدا قانون دی چې یو د بل وکیلی لہذا حکم ولګوا ايهما باع جاز بيعه دا شی چې من ستراله وسی کڅو خرڅولې شي او د حسن بن زیاد رحم الله بنسبت دا شرکت ملک دی شرکت ملک او شرکت ملک یو د بل شی دغه د اجازه نه غیر نشي خرڅولې لہذا یو د بل حصہ نشي خرڅولې او خپل حصہ دغه د اذن نه غیر نشي خرڅولې زګه دا خو اختیاري دي زين کې مو کنه او ضرر دی بګي بلتا فتوى امام محمد رحم الله بقول القول الراجح کې وایي لسم نمبر مسئله ويجوز الشركه وان لم يخلط المال حالکه شرکت جائز دی اگر کمالی خلط کړي نه د شرکت انان د شرکت د بارنه د ضروری چې دواړه د مال خپل خلط کی بهرحال شرکت قایمیږي مال خلط کېدل نه دي ضروری د دلته یو جزیم ذهن کې کېنه وای اچھا جی راځي د اختلافي مسله ده چونکه په قواعد بنا ده نغلق ذکر کې وخت شي وتا مسله د قدرت ملاوق له شرکت جائز دی اگر کمال نه خل شوه لازم د حناف مسلک د امام ظفر امام شافعی رحم الله وای ترڅو چې مال نه خل شوه ترغه شرکت نه قایمیږي او دا دغه هدايه ملوي غټ اصول له دغه دواړو چې ربح دا تابع د اصل مال لا نه چې اصل مال کې شرکت نه ربح نفع کې به شرکت راشي دغه په وجه هغه شرکتي صنایع او وجوه نه مني دغه مال نه خل شوه را بشر عليه ان شاء الله لأن ربح فرع المال ولا يقول الفرع على الشركة إلا بعد الشركة وإنه بالخلط خلط وكن مال شركة بقيميجي وهذا أي كون الربح فرع المال لأن المحل هو المال نغو بنزماني مزاربت كي بخلاف المزاربة فإنها تصح بدون الخلط لأنها ليست بالشركات شركات خندي بهداية ملوي وهذا أصل كبير لهما حتى تردې پورې اتحاد د جنس ضروری دی ځکه چې کله جنس وینو خلط کیږي او که جنس نه خلطم نه کیږي خلط چاته وي چې ته به واپس جدایي کې نه کیږي دا ال چې کله غنم سره وځي کی پیسو سره اوس دی ډالر د پیسو سره وځي کله د جدا کیږي واپس نو دا نه دی شوی خلک شرکت نه قائم نو شرط خلط او شرط غني باقاعده ولی شرکت راشي کنه شرکت خو دینه غیر نه راځي او هغه چې کله مال کې مساوات وي مخکې مسله تیر شوی و یو زی تیر بهانه شیخ استله ذکر خلط ضروري دی چې څومره مال او کومره بغټي زیتی څوک څنګه اخلي به شرکت التقبل والاعمال صحیح نه غني ځکه مال نه خلط نشته مال نشته خلط نشته خل نشته شرکت نشته نو بس نيمني أمام وايو أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال مستندة شركة چه كنا پغټه کې دا مال تنه عقد ته منسوب دي عقد کړه مال تا شرکت نه دي منسوب مال شریک وی نه مال وی کنه وی لکه بغیرو دو کې
بهرحال شرکت صحیح دی ځکه عقد یې کړی دی مخکې نه دی هلکه شرکت موقته کېدلی شي که نه بهرنۍ مسله او شرکت موقته هم کېدلی شي هلکه لس ورځو پورې دواړه شریک یې شرکت عنان یې وکړو نو یو چې مال یې شریک کړی دی یو چې څه خرڅوي د دواړو به وي څه اخلي د دواړو به وي خو چې کله دغه ټیم پوره شو هغې نه پس که یو سړی څه اخلي نو هغه به ځان له وي ښه ځکه شرکت هم دغه ځای پورې و نو علامه شامي وایي نو ان وقت لذلك اي للشركه وقتا بان قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت يا ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة 4312 الکه شرکت یک طرفه څو ختمول شي او ختمول شي لکه د عقد غیر لازمه دي څه ټیم څوک غواړي یک طرفه ختمول شي علامه شامي وایي مخکې راځي یو لسمه مسله كل ما يوجب انقطاع الشركه فهو فاسد الکه هر هغه شی چې شرکت کټ کول او ختمولو د به فاسد وي شرکت خپل په شرط فاسد باندې نه فاسديږي یاد ساتئ شرکت په شرکت فاسده باندې نه فاسديږي ځکه د عقد غیر لازمه دي د عقد غیر لازمه دي موږ څه ویلو څه قاعده جوړه کړې و هر هغه عقد چې شرط پورې معلق کولی صحیح وي هر هغه عقد چې شرط پورې معلق کول صحیح وي نو په فاسد شرط سره فاسديږي نه او هر هغه عقد چې شرط پورې معلق کول صحیح نه وي بیا شرط فاسد پورې شرط فاسد په وجه فاسديږي او د دې به موږ پته څنګه لګو نو عام طور باندې چې کوم عقد داسي چې یک طرفه ختميږي عام معلق کولم صحیح او شرط فاسد فاسديږي من لکه دا ده رسې کنه دي وورا یو لسمه مسله یو د بار په شرکت کې که هر یو شرکتو مقرره پیسې مقرره شولې متعینه پیسې مقرره شولې لکه مال په کې لزر راکې شل زر راکې باقیستا نو که کوم یو شرکت مو دا شرط فاسد دیګا نسوي ولا تصح شركه اذا اشتريت لاحدهما دراهم مسمات من الربح ولي دا دس یو شرط دی چې انقطاع د شرکت راولي کېدای شي هم دغه ګټه وشي نه بل بمدا سي پاتې شي خو شرکت نه شو کنه شرکت خو دې دوی چې ګټه شریکي دلته غونه دي بهرحال قدري مولوي ولا تصح شركته تاسو لاندې راشي هذا ليس بمختص في شركه العنان ما تستويل هر شركه مساله ده بل عام في كل شركه اور بس وي وظاهر ان المراد فساد الشرط ده شرط فاسد ده لان شركه قاعده ثابته لان شركه لا تبطل بالشروط الفاسده فاذا بطل الشرط يكون ربح على قدر المال شرط فاسد شنو څومره مال جمع کړي دي چونکه باقاعده د معاهده د دوی سو یا دی وی سي ګټي یا د درې بتالي او ظلم نه د کړي نو به قدر المال به تقسیميږي برحال کچري و د 12 دراهم مسمى شو دا به صحیح نه وي ځکه دې نه اجاره جوړيږي نکم د 12 چې مسمى شو هغه له اجرت ورکړي امون ویلو چې کله دی وخت بل وخت وختل به نقصان پیدا کوي هل تبيدان شو ویل جمهور المسلمين محموله على صحته خجي دولسمه مثلا ما يجوز للشريكين وما لا يجوز تقريبا بنشفق مسألة بياني وقت ورتا ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان اولا مسألة ايبزي المال مال خلق له ابزاء ورکول شي ابزاء دي ته ویل کیږي او سړي ته مال ورکی او خجي ابزاء دي ته ویل کیږي چې یو سړی بل مال ورکی ورته وي چې په دې باندې ګټه کواو ګټه ټوله مال را کوا دې په مقابله کې قرض دی یو سړی بل پیسې ورکی ورته وي چې په دې باندې کاروبار کواو بس ګټه هم ټوله تعالی ويدفع مضاربه هر یو
شرکت پیسې مضاربت باندې مرکول شي ځکه مضاربت چې دا د شرکت نه کم دی لانها دون شرکت او قانون دا دی چې شي خپل دون لره متضمن وي ښه فیتضمنها تاسو پوهیږئ کنه او دریم هر یو په دغه کاروبار کې بل څوک وکیل جوړول شي لال شل کړه شي خرڅ کا 40 روپۍ ورکړي لال شپ په دې باندې پلان کې شواله نو وکیل جوړول شي دا تاجرانو طریقې کار دی او څلورم ارهن کوم څه شي چا سره کې خودلې شي پیسې په الحال نور کوي او څه شي ورسره پرهن کې کیږي شي سامانه خسته دي ويسترهنو او چانه پچا باندې سامان خرڅ کړي دی هغه پیسې په الحال نور کې غنم پرهن کې څه شي کې خودلې شي اجرت باندې اجنبي نیولې شي مزدور وغيرها ځن سره نیولې دي اوم بالنقد والنسيئه څخرڅول غسل کول شي او تم بهر حال بدهري و بلاس کی شي دا به امانت وی ذکلا وکالت دې کنه ويده في المال يد امانت تاسو به پويږي لاندې ټول وجري کلی لأن التوکیل ولي سيد بالبيع والشراء من توابع التجارت او شرکتم تجارت د پاره دي بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك ان يوكل غيره الکه خالص یو سړي بل په شرا وکیل کولال شمال پلان کې شواله عام وکالت دی هغه به بل کس وکیل نشي جوړولای او په شرکت کې هر یو د بل وکیل لې خو به هم یو چې د بل کس وکیل جوړولای شي دغه شرکت کې وکالت ضمنی دی او تجارت د لپاره خلک دا کارونه کوي او وکالت سبا خالص وکالت کې به بل وکالت ځکه نشي کولای چې شیخ خپل مثل لره متضمن نه به ان شاء الله به وایو تاسو پیږئ کنه اوس کم کارونه کول شي کم نه د لپاره دی قاعده وایا نو علامه حسکفی رحمه الله وی چې هغه کارونه ناجایز دي کم کې چې د مال د ضایع کېدلو خطر وي یو با دوړ کې به یوم هغه کار نشي کولای او هغه کار ناجایز دی چې باغی کې د یو مال بل روالی او یو درمګړې به کې بلا عوض مالک جوړي دا باندې جایز علامه شامی وای چې کوم صورتونه کې د مال د هلاکېدو څه صورت پیدا کیږي کنه یا به کې څوک بلا عوض مالک جوړيږي لکه هبه قرض وغیرہ نو یو د بل مال نشي استعمال ولې دغه اجازه نه غیر په دغه کارونو کې او فقهی ضوابط کې دي شریک کا ہر وہ تصرف جس میں مال طلب ہوتا ہو یا بلا عوض کسی کو مالک بنانا لازم آتا ہو بلا اجازت شرکا جائز نہیں فقهی ضوابط کې دي مخکې راځي دا دولس مسلې بیان کې شپږم بحث دغه بنظم باسو څلورم ولد مفاوضیو شرکت صناعی بیان راته کوي الکه شرکت صناعی چاته وي د شرکت اعمالم شرکت تقبل هم ویل کیږي نو تعریف بدادي چې دوا کاریګران راجم شي او عقد داو کی چې اعمال به قبلو او به دواړه کوو او کما ګټه راتله د دواړو ترمنځ به تقسیمیږي بس فیجوز ذلك دا جائز ده نه یو حکم شو به د دوړه کاریګران کچره دی یو کاروالو درزینو ټیلران رنگ سازانو دغه شان ګلکار څو ته ویدا لرګي شي چې ترکانانو څمو او ک کاری بیل بیلو یو رنگ کو بلګ کپڑے ګندلې هم سیدا سواء اتفقت اعمالهم واختلفت واما شركه الصناعي فالتعريف فالخياطان والصباغان يشتركان على ان يتقبل الاعمال ويكون الكسب بينهما اول حكم فيجوز ذلك لا جائز دا اول حكم شغا اصول هدايه کوي الاصل ان الشركه في الربح مستنده الى العقد دون المال عندنا دې کې دا اصل ذکر کړل
زمون بنس باندې شرکت منسوب چاته لري شرکت بری بحقی عقد ته منسوب دی نو عقد وشو مال شته یا نشته غي زمون کار نشته شرکت ټیک دی وعند ظفر والشافعي رحمه الله الربح فرع المال وقت ویلو ربح فرع د مال ده دلته خو مال نشته شرکت هم سینه دی خجی به دا شرکت چې کوم بیان کو شروع کې ویلی بروندا مفوضم کېدل شي عنانم کېدل شي کشری مفوضو فينبغي يكون جميعا من اهل الكفاله ذکر کفالت هغه کې شرط دی وان يشترط ان ما رزق الله ويكون بينهما نصفان يرتب نمني ذکر مساوات پر ربح کې ال شرط لفظ د مفاوضه به ویلی د عمل ته ویلو او کشری عنان یو کوم کول شي نو به پکې نه د لازمي چې دواړه دي اهل کفالت وی او کنه وی او کچری انانو نو یو کوم عمل غسلو نو ذمہوار به مغوي بل د چا عمل غسته غبل نشي ذمہوار والے ځکه کفالت نشتا او کوم غټه چې من سره تل کوم زیتم کې دل شي انان دي او کوم مطلق شرکت یو کو عنان مفوضه ونه ویل دا یو شرکت مطلق وشو نو به عنان حسابيږي کا عینان او که یو عمل وکبل ونکو شرکت کې عینان یو کوم مفوضه به بهر حال به اجرت علامه شرط باندې تقسیميږي او که یو څه جنایت کو زمان ممان براله نو به بهر صورت بدواړه زمين وی جنایت کې به دوړه زميني کا مخکې راځي سواء كانت عینانا او مفاوضه کتاب ولد دیم حکم بیان کړی دی وما يتقبل كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه بدواړو بلازم ځکه حق دی کړی او درېمه مسله فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان عمل یو کړي کډواړو کړي عقد شتره بهر حال وکسب تقسیمي ويجوز اشتراط الربح بينهما على السواء وعلى التفاضل اذا هم ویلو پدې شرکت کې کچری یو د بار زیات ربح مقرر شینو به نو التمخ کې شرکت اعلان کې ویلو د چا چې زیات ربح مقرر شول او پیسې برابر وي نو کچری دغه د عمل دواړو کولو ټیک ده او کامل یو کولو بل نه کولو ګټه زیات هغه ته مقرر شول عمل ورته هم صحیح ده او کامل کم یو نه کول هغه ته زیاده ګټه مقرر شول جایز بنوي دا ویلو دا هم نوٹ کړه دلته په شرکت صنایع کې یو ګټه زیاته د بل کم او د کمی ګټي ول عمل وکړو به مجرد دغه موافق تقسیمېږي یګي په دې معنی کنه هغه عمل چې کوم راغله وغه صرف کمی ګټي والا وکړو او به چې منځ ته کوم منافر اعلی ایو د دنه زیاته دی بهم سیده اختلف المشايخ قال الصحيح انه يجوز ايضا لان الربح بقدر زمان العمل ولا بحقيقه العمل قلت حقيقه عمل نه دی ضروري زمان عمل کافي دی زمان خو بهر حاله بل ما خسته دی د عمل زمان خستل لشي دی لکه باقاعده غ عمل وکړو چې وکړو نو به ګټه زی تخلي به خو صحیح ده کنه نو غنا روا کړی اله و چې بيخي عمل نو نعملو نو زمانو او زی ته ګټلی به سي نو مخکې راځي وم بحث شرکتي وجوه را تبيني اخیری شرکت څلورم نمبر شرکتي وجوه تعریب سره فرجلان یشترکان ولا مال لهما على ان يشتريا بوجوههما ويبيعا بدای تعریب دي دو کسان دي اتفاقی قید دي اړیر دي شریک شو مال منس کې نشته بد سکار وکاو خپل وجاهت باندې به قرض باندې مال اخلو اب شریکی به مخ کې خرڅو کوم غټه و تقسیمو به بازار ته وزو قرض به سامانونه رلو واپس به خرڅو د شرکت وجوه ویل کیږي وجوه ته ولي وي لانه ليس لهما مال ولا عمل فيجلس كل واحد منهما ينظر وجه صاحبه یو بل مختار شکوري نو دغه شرکت وجوه وي
علامه عینی وایي سميت به لانه لا يشتري بالنسيئه الا من له وجاهه عند الناس چاته چې وجاهت یې چا له څو قرض باندې څنور کوي او زماوی لال چې په قرض سره خلکو دومره والي او چا ویلي دي لانه ما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف په داسې طریقې لري چې هغه معلوم نه او یا چا ویلي ځکه د شرکت وجوه ناستي تدبر کوي او بل تګوري راګوري الى وجه صاحبه او چا ویلي دي چې وجوه تزکوي چې بده کې مخوري خرڅ کیږي کا خرڅيږي مال نشته دي مخوري خرڅول ګران کار دی بیردو وسو گزارو کی بینه کې به بیزتی کوي خجی اول حکم د دې فتصح الشرکت على هذا شرکت صحیح دی به ما قاعده لګو وزور زړه اصل ان الشركه بربح مستنده الى اللقد دون المال عندنا مال دي نه کړنو هغه دواړو دانه دي سي دا شرکت هم انانم کېدل شي مفوزم کېدل شي او که مطلق ذکر شونه به عینان ویکا رسي به مرحل کوم مفاوضه واقع شرایط بلګو ګټه برابرې هر یو با کفیل جوړېدل شي لفظ مفاوضه به کې استعمال کړي دا قیدونه ولګو دي کې دویمه مسله وکل واحد منهما وکیل الاخر فيما يشتريه چې مخلي کنه پدې کې به یو د بل وکیل ما وسب ملګری شي ویزه چې بازار کې سملم بقرضو زبداغه وکیل ځکه که وکیل نشم نبی خو چې ما څو وخت ټول بزمای به خو شرکت نشم نو که زه داغه وکیل ما څه چاله منیم بدغې نیم بزمای نیم بزما اصلیت پوجي نیم بدغه د وکالت پوجي نو د پاره د دې چې عقد شرکت قایم وي هر یو بدبل وکیل وي وكل واحد منهما وكيل الاخر فيما يشتريه او دا قیدی ولی ولګولان دي قاعده لیکلي لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية جائز نه ده چې سره تصرف د غیر د باره وکي مګر ال چې وکیلی یا ولی وي عدل د ولایت شته دی نه او بین بل د باره کې نو فتعین الوکالت متعین شو ماده نمبر 95 ملي ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير بلا إذنه د مال نه دی راغلی خو بهر حال دغه د باره کار کول نه درېمه مسله په دې شرکتي وجوه کې ولې کوم شی چې دی وخستلو ملک چې څومره عهد کړو چې د پلان کې به دومره ملک او پلان کې به دومره ملک دغه موافق بغټه تقسیمېږي الکه سم ملک بستای نیم بزمای ګټه بم نیمه نیمه کوم شی چې ما اخستل دوی سی به کې زمای یو بستای تا چې ما اخستلو دوی سی مال اعلی ځان لیواله نو کوم ګټه راتله دوی سی با د دوی سو ملک والا دی ګټه یو یې څنګه یو یې سی ملک والا دی او کچری د سینې شي ملک نیم نیم وی او ګټه بل زیتی دي نو ربح مال میزون براشي به جایز نه ویلا ربح مال میزمن تاسو پیږئ فإن شرط أن يكون المشتري بينهم أن يكون المشترى بينهما نصفين فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضل فيه تفاضل بجائز نبيكم لأن ذكري دي في الربح لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل دلته ربح استحقاق پچا باندې عمل باندې لکه مضارب پشان اچھا دې سی وایا د ربح د پاره درې طریقې دي دا قاعده لیکلې ده الا بالعمل كالمضارب او بالمال كرب المال او بالزمان كالاستاذ شاګردانو تکار دي دلته په زمانه ده په مال باندې زمان باندې ده نو زمان چې څومره د نیم زامن دي نیم ملک دي او عمر باري زیاته ونشي او که زمان د نیم ملک دی او ګټه زیاته لري ربح مال میزمن بشینو دا خو جایز نه ده قاعده لیکلي و الزمان بقدر ملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح مال میزمن برازي که شرط لګولې او يكون المشترى بينهما ثلاثا بوي د ملک په اعتبار سره بس به فربح كذلك ربح هم دغه موافق به تقسیميږي دلته دغه 85 86 نمبر ماده لګولې شو الغرم بالغنم النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة مخي رازيجي البحث الثاني تروس ور اول بحث چې و مباحث هم بکی ذکر کړه اوس دویم باز د شرکت فاسده
هذا شروع في شركة الفاسدة. أول مسألة بكي موليسم قاعدة هر هغه شی چې هغه کې وغلط نه صحیح کیږي شرکت به نه صحیح کیږي. نو مباح شی نه چې لرګي را غونډول غیا کول ښکار کول پدې کې دوه کسان شریکيږي دا شرکت ټیک نه دی ځکه دا خو مباح کارونه دي. او مباح کې قاعده ده قاعده انه لا يجوز الاشتراك في اخذ شيء مباح. ايوه ځکه شرکت چې متضمن دی لمان الوکالت د پاره دویمه قاعده څه ولګوا والتوکیل فی اخذ المباح باطل. نو په مباحاتو کې توکیل باطل دی او سړي ته ویل ارشه مار بار په سین کې مایان ونیسه چې مایان غونی ولوم دا غلی چې نه ولي چا چې ویلی را لال شویني سره لا هغه د پاره نه دی پیږي په کنه ولی والتوکیل فی اخذ المال فی اخذ المباح باطل. چې وکالت باطل له شرکت خپل باطل له همدغه شان فإن المباح درې قاعده لمن سبقت يده اليه مباح توجد چاله سوال ورله هم داغه دي. مرحل ولا تجوز الشركه في الاحتتاب والاحتشاش والاستياد وما اصطاده كل واحد منهما چاش شکار کول هم داغه بوي. مباحات में شرکت का मामला درس नहीं فقه ضوابط की वही الاصل की वही اصول هدايه की ان التوكيل في اخذ المال المباح باطل. نو چا شکار کول او احتتبه فهو له دون صاحبه د صاحب بنوي. خدلتم دو صورت دي هذا اذا لم يخلطاه شکار کړي لا یو ځکړي نه دي غیا کړي د لرګي کړي غره کې لا یو ځکړي نه دي نو د قبو کم نه یو ځکړه به خو شرکت مل قائم کو. یو بیره چې یو ځکړه نبی چې څنګه اتفاق کړي غیر موافق به نفع حاصلې دوی سیګټ نفس ته یوې سزما نیمه نفس ته نیمه سزما چې به خلق لري نه بس به دا کولې شي کا ابه چې کله خلق کړه او خرڅ کړه نو که په وزن معنی معاهده کړي و چې دومره وزن بستای دومره بزمای غیر موافق د وزن موافق بغټم تقسیمي او غني وکړي نو به چې څومره زوات القيام او شو قیمت موافق به تقسیمي. خجي دویمه مسله وإن اشترك ولأحدهما بغل وللآخر راوية. دو کسان شریک شو راځي کوی نو برو باسو دیو بوکا دا د بل قچر دی چې بوکا ورکته کې رټ به چې کو قچر بتاویدلو بکبر بار روچته دلا او نیت دا دی چې موږ برو باسو او به خرڅو. دا شرکت صحیح ده کنه نه دی صحیح ولی مباح کار کې شرکت دی مباح کار کې خو شرکت نه صحیح خلک به بچو نو وی چا چې وبر استلی ګټه بداغوي او بل له اجرت مثل ور کوي. یو بو کنه د بل قچر دی کو بو قچر ولا استلی بوکی ولا له بد بوکی اجرت مثل ور کوي ځکه چې اجاره فاسده ده شرکت خاصم نه دی ټیک او بوکی دغه نه بوجرت کې نیولې ده خو اجرت متعین کړي نه دی نو اجاره فاسده ده نو اجاره فاسده کې به اجرت مثلی او که وبا بوکي ولا استلوي نو به د قشر ولا ته داغه د قشر اجرت مثل ورکي. وجه شرکت صحیح نه دي اجاره د اجرت متعین نه دي اجاره فاسده د هغه کې اجرت مثلی مونږ ویلي درس کې به چې اجرت مثل دیو یو ته ویلي نیمه روپۍ بتالي نیمه بزالمه او اجرت مثل د نیمه نه زیاتېدل نو به امام محمد رحمه الله فرمای وی له اجر مثله بالغا ما بلغ او دا مفتابی رای دا قول راجح کی او امام یوسف رحمه الله وی نسب نه بین زیتین مخکر ازین واذا اشتركا ولاحدهما بغل وللاخر راويه يستسقي عليها الماء ويستسقى عليها الماء والكسب بينهما لم تصح شركته والكسب كله للذي استقى الماء وعليه اجر مثل البغل. او دی الټه کنه به ببل بوکی ولا تراوی ولا تجرت مثل ورکی. درېم مسله په دې شرکت فاسده کې الکه قاعده را تبایني شرکت شکل فاسدو نو به کما معاهده د منافع د تقسیمېدو د ربح هغه باندې چلیږي به چې څومره زمان دی هغه موافق با
منافع تقسیمیږي څومره زمان معنا د چا چې څومره مال دی د هغې موافق هغه ضامنو هغې موافق به ګټه هم تقسیمیږي تاسو پوه نه شولې دا یوله ځای ته ګټه ورکول د هغه د مال نه دا د عقد په وجه و چې کله عقد لاړې هغه دغه قسم پکې ختمه شوله واپس په خپل اصل ته راځو چې بقدر الزمان به هر کس نفع اخلي نغه وکړي څومره چې مال وي وكل شركة فاصلة فربح فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل بباطل شكا خجي مخي راځي څلورمه مسله په شرکت فاسده کې الموت يبطل الشركه دم بل قاعده بیانې الکه مرګ سره شرکت باطلېږي بلکې قاعده دا ده هر هغه عمل چې هغه وکالت باطلې موږ له په وکالت کې راشي تقریبا اته شي نه دی وکالت ور سره باطلېږي یا بدینم زیتی نو وکالت خو دې اصلي حکم ور چې وکالت باطل شول او شرکت به باطلېږي واذا مات احد الشريكين موت سره وکالت باطلېږي او ارتد د موت حکمي دی ولهيق بدار الحرب بطلت الشركة وصل هدايه كوي ان الوكاله تبطل بالموت بس شركتهم باطليږي با او بدايه كوي وجميع ما يخرج به الوكيل عن الوكاله يبطل به عقد الشركه طول هغه شي نه چې وکالت ور سره ختميږي وکیل د وکالت نوزي نو يبطل به عقد الشركه بم باطليږي بنظم جل 106 نمبر سبق کې دي مخکې راځي خاتمه د باب زکات د مال شرکت الکه دوه کسان شریک دي وای راځي یو ته وای چې د سکارو کا زکات لازم شوی د زما د مال نه زکات ورکړه تاسو په د زمنګ د حناف په نسبت باندې زکات د مجموعي نه ني هر کس به خپل حصے زکات ورکړي جمع کول پکې نشته ده نیو بل ته ویل زما د زکات څوک فقیر ملاو شو په زکات ورک ځان لغم کو ورکه ورې کو زما غم ورک بل ویل کته ته څوک ملاو شو بس زکات او لورک زما یې سینم پدې کې یو کس خپل زکات ادا کړلو او بل هم د هغه زکات ادا کړلو ما بل بزامینی کنه امام سی وې زامین به کور ته پته وا چې زکات خپل ادا کړو د به مدا کو بهم زامین دي او کور ته پته نه وا بهم زامین دي البته صاحبین وای کچری دی مقابل ته پته نه وا چې دا د چا زکات زیاده کوم هغه ادا کړي دي دا ته پته نه وا به ادا کو به نه دي زامین زکه ورته ویل ما زکات ادا کړو دا ادا کړلو نو دا ادا کول جایز دا کدا امر کولو اول جواز الشرعي هنا في الزمان نو نمبر ماده کې ویل زمان به سره شي حق ورته پته وا چې زکات ادا کړي دا به هم زکات ادا کوي نو دته چې کوم وکالت چې زما زکات ادا کوم مقید چې تر زمانی ادا کړي اگر کدا قید صراحتا نو لګیدل دلالتا خو کنه المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دلیل التقید نصا نو دلالتا التقید لګیدل دلالتا اسه څوک مال زکات نو باسي چې نه تاسو نمبر ما دا 64 نمبر ما دا 63 نمبر تاسو پوهیږئ کنه خجی امام صاحب ته دا تاسو عجیب خبره وکړه یار چې به هر حال بزامین وي ډېر قوي خبره کړې مفتابی رایم د امام صاحب تاسو ګورئ لکشن وليس لواحد من الشريكين ان يودي زکات مال الاخر الا باذنه دا مسله په کلمه نه وکړي کی اجازه یو بل دنو ملاو او یو د بل زکات ادا کوي دا خو تصرف کول بغیر د اجازه ته 96 نمبر ما دا وکړه لا يجوز لأحد أن يتصرف بما الغير إلا بإذنه بيأخذ سرا وسيد فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فصار زامن سواء علم بأداء الأول أو لم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله وهو به يفتى القول الصواب كمني والقول الراجح كمني وقال صاحبين رحمه الله وإن لم يعلم لم يزمن والسؤال ذا الإمام سبت وستاسر صدر الليل نواورا توجه وليس صاحبانو ماده ذکر کړل کنه چې یو بل ته ویلي ته وکیلی زما زکات ادا کا
او کله چې وکیل یو کارو کې نو هغه دغه کار جایزي او 9 نمبر ماده کې دی الجواز الشرعي ينافي الزمانه زمان په څنګه راولو دسي وکړه امام صاحب وقت شارکا الکانو دوړو ته وي ګوره دا یو کس چې بل تویل زما زکات ادا کا وکیل کو او به دا کس را ل خپل د خپل مال نه زکات ادا کو نو هغه بل وس وکیل پاتې نشو وکیل کړي بچو زکات ادا کول زکات خو ادا شو دلته وکالت ختم شو او حکمن ختم شو وکالت دوه طریقو ختميږي کله حکمی کله صراحتنی او قاعده ده چې کله وکالت صراحتن ختميږي وکیل ته چې ترڅو علم نه راغله ترغه عمل کول شي او کله چې وکالت حکمن ختميږي نو وکیل ته علم یو غني بهر حال څه نو وکالت ختم شو داغه نه پس څه نه وکالت ختم شوه او داغه نه پس بدمانی زمان راځي به ما خپلونه رسیدلې دي دا مسله چې دا کنه چې وکیل اله وکالت نه ختميږي چې علم متراچي ختم شوه مدا په کوم وکیل دا صراحتن کده او کله چې فسخ وکالت حکمی وي هغه کې بهر حال وکالت ختميږي اگر که وکیل ته علم نه راغله نو صاحبانو کله چې زکات هغه خپل ادا کو حکمن وکالت ختم شو او وزدار پاسي کی زکات ادا کړي نو وکالت نشته نه جواز شرعي د څنګه وی چې نه په زمانہ تاسو خبرو پیږي جایز او دنو ناجایز کاری کړي امام کرخی اصل ذکر کړي الاصل انه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا شیخ ثابتی کی دواړه قسمه حکمانم او تبعانم یو کله کله یو شی ثابتی کی تبعان او حکمان صحیح ده خو چې باطله به باطلی کی کله قصدن دای بيخي دې مسله کی ذکر کړل دی دای مسله ول مثال کې راوړل ده یعنی که قصدیونه به علم ولا ضروري ده باطلی کی به حکمی کی به څنګه خبر شو قصه ختميږي ولاندې لیکلي وارا اداء المامور به وعراء اداء المامور به انه فصار المامور معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي عزل حكمي کې به نه ضروري چغه ته علم وي وهذا اذا ادى على التعاقب واما اذا ادى معا کدواړه په یو ځل ادا کو نظمنا كل واحد منهما نصيب الاخر کې مضامین وی هدايه کې وي وي تقاسان یو به تقاسو کی بس استاد ما زمانو ما بتاو کې ختمه تاسو به دې وای شولې لږ وخت شي وته کا یو مسله د مولسن کله کله د سي چې مشترک عمل بچو ته میراث کې بعد شي یو بچي باغی کې کاروبار شروع کی یو لس لګ روپۍ بعد دې هغه کې کاروبار او شل لګ د ورسېدلې وسی منس کې تقسیمي نکم اصلي میراث لس لګ روپۍ هغه تقسیمیږي څلور بنزورونه دي او دا زیتی به د کاروبار والي کنه مجموعه شل لګ و تقسیمیږي په سوال پوه شوي تاسو په فتاو کې نه حکومت په بدل لګیږي یو پیر یو شان یو پیر بل شان یو پیر به وای کوم اصلي میراث به تقسیمیږي بل پیر به وای چې کوم منافع د هم تقسیمیږي نو دې کې تطبیق دادی او صحیح مسله ده دا کوم کس چې کاروبار په مال کې کوي د نورو او تبقاعده اجازه ورکړي کاروبار کوا او یا دلالتن اجازه د کاروبار کوا نو په دې وخت کې چې دا کوم کاروبار کوي د شریک مال کې کاروبار کوي د شرکت دی نو به کښل لګو د ورسېدل منځ کې به تقسیمي او که نه دلالتن دی یو تر کاروبار اجازه دی او نه صراحتن دی نه بدغه صورت کې چې دا پیسې زیاتې پردي مال باندې ځان لګټه کوي دا غصب دی دا څه شی دی لکه غصب دی ودوم ونی موري یو سړی د چانه پیسې غصب کی کنه او هغه باندې ځان له پیسې وګټي نو خو مقصود منه ته نور کوي کنه د څه خپل اصل مال به ته ور کوي نه به اصل مال دی منځ کې تقسیمي کې د زیتی چې د به داغه دی اگر کبه د حکم دار چې خو بس پکې د صدقې کا خداغه دی تاسو په دې مسله پوه شئ نو ګوره شرعي مجلد کې وایي اذا اخذ احد الورثه مبلغا
من نقود الشركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه وخسر تواني کو کنو به ورس توان کوم دا مساله ده اجازه دا غونو توان ټول پد دي كانت الخسارة عليه كما أنه إذا ربح لا يسوغ لبقية الورثة أن يقاسموا ربحا دا غو حق نشته دا سبب ده دي شرع مجلل العطاسي کی 10 ماده 10 او به علامه شمی عبارت نه معلومیږي چې دا صورت ال ده چې صراحتن او یا دلالتن اجازت وی بل مسله ووري بارني جزئيه دا ورونه دي یا دا عام سریګانی دي دین نه فاصله ولې شي څوک نه فایده جواب داري کې چری دی یو قوم ملک ني او د قوم مفاد ورسره هم وابستنوي او د حکومت په اجازت مانی حکومت اجازت وی صراحتن یا دلالتن چې څوک څه کوي تر خستلې شي نو به څوک ته بوټي روي او کوي دا غدي او که قومي ملکیت وی دا قوم ورسره مفاد وابستوي یا صراحتن د حکومت اجازت نه چې دا شی په څوک نه کوي نو به باقي کې څوک زمکه آبادی ځان لا احیا ول موتا کې برال راشي احیا ول موتا کې یا بوټي موټي روي دا به جایز نه وي کدي ورسره اهم مسله یو کور کې درې څلورونه وسیږي او یو ځای هر څوک ځان له کاروبار کوي یو کاروبار کوي بلبل کاروبار کوي بلبل کوي بچکل دیو بیلی کی دا مشترکه ګټه او به دا کومه ګټه راځي غيو ځای کیږي دا به تقسیمیږي څنګه نو وريها علامه شمی وای کچري دغه شنګن کسان دي یو خزه دا دغه بچی دي یو ورونه دي او مشترک اوسېږي او د هر چا کاروبار بیل دی خو کومې پیسې چې ګټي کنه هغه تفاوت نه کیږي تفاوت پته نه لګي چا ډېری دي چا کمې دي او نه د مساوات پته لګي او نه به کې تمیز کیږي چې دا د ګټه ده ګټه ولو اختلافو فی العمل والرأي اگر کامل مختلف دي بهر حال به چې کله تقسیم کوي برابر به تقسیمي تاسو پوه شئ ندینه صورتونه باقی نور وروتل کله شان کسانو کاروبار بیل کولو او تفاوت پته لګیدله چې دا زیاتې ګټي د بل کمی ګټي یا د مساوات ارڅ پته لګیدله همدغه شان تمیزم کېدلو د دومره جمع شوي د دومره په دغه صورت کې بهر یو خپل ګټه وړي به بده سینې چې برابر تقسیمو تاسو پیږي او یا پیسې د سره خلط کینا هر چا خپل پیسې دي سره خرچه شریکه کوي نبی چې بیلی کې خرچه ختمي نو بس کې چې بیلی کې نه کې به بیلیږي خرچه د پیسې خو بیلی دي هغه نه یو ځکه چې راځي هغه اوس به د مشترکه تقسیمو په دې پوه شئ دا ډېر احمد زین کې واچوي ښا اول صورت کوم چې پیسې ګټي او پیسې خلط کوي ښا به تمیز نه کیږي چې څومره دي چې څومره دي چاله کې ګټي اجازه دي دغه صورت کې به دې له اعتبار نه چې د عمل کې کاروبار کې ګټه زیاته او د بلغه کم شوي نه هغه به زیاته تقسیم کې ورکو بل لکه معنا برابر به تقسیمي او که پیسې خلط کول خو تمیز کېدلو اې د سره خلط کول نه بدغه صورت کې ورچ د خپل پیسې میراوي موږ په فتوم دي کړی و څلور صورت هم جوړ کړو اوس په فلحال کې شمه سره موبایل کې ور سره یو پلار د کاروبار کوي زمونی دی یو زی مر سره کاروبار کوي نو به چې کله مال تقسیمي دي زوی له وجه تور کوي کنه برابر پلاری وفات شو مثلا برابر به تقسیمي دلته دوه صورت دي دا زوی چې کوم پلار سره شریک کاروبار کوي د پلار په عیال کې دی کنه دی یعنی تا خرچه به پلار کوي کنه ارڅ خپل دی مستقل نو که مستقل دی ارڅ بیل دی نو به دا د پلار معین نه دی ښا چې دلته اجرت نو ورکو دله په باقاعده د عمل اجرت ملاويږي هغه کاروبار یې کړی د پلان نه پس کمی کړی هم د وی به دې کې به پس غزړه خبره راځي چې میراث کې لغانه برحال کچري د پلان سره معین وي
دا بالي چې عیال کی خرچه بلار برداشت کړي بس به ټیک د بس نه ملاويږي زیتی او کنه دا مستقلی وین نه دا صورت کې بده تبه د چوم کار کړي نور نه دی کړي ته دغه اجرت ملاويږي ولې کسان شریک یو کور کې اوسېږي یو سرکاري نوکر دغه ته پنشن رالې چونکه زمونږ ټوله ګټه شریکه د پنشن بم شریک خلک کوئی ودا خبره نشته لري پنشن تبرو دا حکومت هغه چاله ورکی چا چې ور سکار کړي چې ملازمینو دا بداغي بل حق پکې ناراضي حرام مال والا سره کاروبار کول شي کنه نو حرام مال والا سره کاروبار نشي کولای چټول حرامي یا غالب حرامي هغه غالب حلال ویني به ور سره کول شي یا غالب حرام دی خو حلال مال چې دی هغه متعین دی ممتاز دی هغه شرکت کې واچو به ټیک دی او یا قرضې راوخستل او باقي کې شریک شو به خپل حرام مال نه قرض خوا خپل قرض وکړه د هیلم د سدي کې به شرکت کولای شي تاسو یې سموای